د هغه کومه ویل کېږي دا چې په افغانستان کې په دغه ریهب سنټر وفایي باندې دغه شوی دی. بیا دلته مختلف ذرایع نه دا معلومات دي چې په دا کې ترهګرو په دای کې ریهب سنټر دا نو هغه خو د هغه سر نه خالي دی او بهر حال ثابته ده. خو دلته کو زه تاسو ته وایم الف خان صاحب زمونږ په خیبر پښتونخوا کې چې نه سبا کوم ینګ جنریشن د نشو سره مخامخ دي. یقینا عمده خلک چې دي دا نشیان د دوی ذهن ډېر په اسانه باندې هر طرف ته اړولی شي او اوړي هم. اوس چې ته یو هفته اوس کې یو هفته بعد تللی ونی شي تا ته چې څوک څه وایي ته بس په هغې باندې ځې. هغې مین ریزن دا دی چې دغه نشي چې کوم دي دا ټول کیمیکل دي. فیور نشه پاتې نه ده. دا ټول کیمیکل دي چې ته یو هفته اوس کې یو هفته بعد ته مکمل لیونی شي. بیا دغه نشیان چې کوم دي هغو ته ډېر په اسانه باندې مطلب ته خودکش هم تیارولی شي او ته هر طرف ته مثال شنې چوکۍ دی چې ته په کوم ساید اړې په هغې باندې اړولی کېږي. دا نه بله شپه هم زما د یو ملګري سره په دې باندې خبر کېدی د پاوچ حوالې سره درته زه ویم چونکې تاسو ته هم واضحه ده زما ټولو ملګرو ته واضحه ده چې د ټولو نه زیات ګرځېدونکی انسان زه یم ولی چې زما خپل یو ریهب سنټر دی. زه دغه مریضان د ال پاکستان نه راولم. اوس هم زه روان یم کشمیر ته بېګا زه واړ مختلف ځایونو ته تللی وم. بله شپه زه یو ځای ته تللی وم چې هغه کلي نوم کجورۍ دی او د دې کارخانو نه یو 20-25 منټ سفر دی ورته. د شپې 12 بجې وې چې زه کله تلم په هغه لار باندې نو زه هغه ځای ته ورسېدم چې په کوم ځای کې څه ورځ مخکې د طالبانو له سایډه هلته یو ناکه لګېدې وه. نو هغه ځای ته چې کله موږ ورسېدو نو ما سره چې کوم هلکان وو هغوی ته ما چې لکه دا هغه ځای دی. هغوی ډېر زیات پرېشرایز شو کیکل ولاړ شو. خو به هر حال چې موږ لږ سفر وکړو نو ما ته آرمي والا ولاړ وو او زه ودرولم او ډېر په ښکلي انداز سره هغوی ما سره میلاو شو او د هغوی په ډاډ باندې زه مخکې لاړم چونکې هلته ما ټرن کوو زه واپس کېدم. خو چونکې ما چې کله هلته خپله آرمي ولیده پاکستان آرمي ما ولیده زه ډېر زیات ډاډه شوم او ما مخکې خپل ټاکل سټارټ کړو. نو په هغې باندې زه خپل ملګرو سره لګیا وم چې یاره کو چېرته دوی نه وی نو موږ به دا په ارام خوب نه وی کړی. خو چېرته دوی نه وی موږ به داسې ازاد ګرځېدلی نه وی. خو چېرته دوی نه وی نو زه به مطلب د شپې 12 بجې دومره پوره نه شوی ګرځېدی. الف خان صاحب کو تاسو خپله وګورئ زه خپله ګرځېدلی یم. کو تاسو افغانستان چې څومره بارډرز دي دا ټول ما کتلي دي. کو تاسو کارګل څومره بارډرز دي ما ټول کتلي دي. انډیا سره دا ټول ما کتلي دي. نو کو تاسو هلته لاړ شئ تاسو یو ویک تېر کړئ یو هفته تېره کړئ او د هلته چې کومه آرمي پرته ده د هغوی سچویشن وګورئ چې په پاکستان کې چې تر څو پورې نواز شریف شهباز شریف وي تر څو پورې نیر وي تر څو پورې زموږ ډي جي ایس پي آر وي نو الحمدلله موږ هسکه غړی ګرځېدی شو او موږ هېڅ چا نه یره نه ده پکار.